मंगरे ښکارتا د زندګۍ دریابه ستا په شور مین نه دی خاموشي به لکه غواړم یا به تاسو لګي سمسور ګلونه بازار ته مه راوړه د کور ګلونه لمبه لمبه نشي سمسور ګلونه بازار ته مه راوړه د کور ګلونه او په زړه مې رانوړو د مینې زخم په زړه مې رانوړو د مینې زخم راته به تل کوي پیغور ګلونه راته به تل کوي پیغور ګلونه او ساتي مې پټ د محبت رازونه ساتي مې پټ د محبت رازونه چوپ اوسي تل نه کوي شور ګلونه ډېره مهرباني سره ساتي مې پټ د محبت رازونه چوپ اوسي تل نه کوي شور ګلونه او ورته حیران او پریشان پاتې شوم ورته حیران او پریشان پاتې شوم رانه یې واخیستل په زور ګلونه رانه یې واخیستل په زور ګلونه او مهرباني درته انکار نه کوم وایې خلفو درته انکار نه کوم وایې خلفو ستا په لمنه بشي تور ګلونه درته انکار نه کوم وایې خلفو ستا په لمنه بشي تور ګلونه او د جدایۍ غم چې زغملی نشي د جدایۍ غم چې زغملی نشي پراته دي لارو کې نسکور ګلونه پراته دي لارو کې نسکور ګلونه او چاته ګلونه خوشبويي ورکوي چاته ګلونه خوشبويي ورکوي د چا د سر وباسي زور ګلونه د چا د سر وباسي زور ګلونه او شعر دی چې دې په ژوند د مور تپوس ونه کړو چې دې په ژوند د مور تپوس ونه کړو انوره مه یږده په ګور ګلونه انوره مه یږده په ګور ګلونه او چېرته چې مینه د انور تویېږي چېرته چې مینه د انور تویېږي ټوکېږي هلته په هر دور ګلونه ټوکېږي هلته په هر دور ګلونه او لمبه لمبه نشي سمسور ګلونه بازار ته مه راوړه د کور ګلونه ډېره مهرباني همزول یو ملګري به تر مرګه مې یادېږي په دې پوه کړو د دې وطن د ازادۍ معنی په دې پوه کړو په دې پدې پوي کړو پدې ټوپک کې پروت ته هر یو مرده کې تطلو دخيت دې لا مدر كل مندي او ادبي جرګینا اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک تورنګ 400 کې خو دغه راغلی مخکتر او تاسو موږ خپل سره یو د حال مننه صدر صاحب माशाअल्लाह مبارك وشا د ټول زموږ راغلو مېلمنو ټول ولګري بکی دا څه دا ورته کوم دي مخکتنه کوم دا میډیا مرګرو ته وایي چې دا راغلي ګروس پکې
مخکتنه به هم صادق جان ته وایه چې واده ته خو دوه څېرې ټول پکار دي. نذیر احمد نذیر صاحب ته شمله ور په سر کې د پښتو د روایاتو تر مخه ترڼه د ستورو راوړه زه به وینې د زړه درکړم. د شملو وطن ته پدې پوي کړو بلې ټوپک کې پروت دی هر یو مردګې ملګرو د دې اړوند دي چې زه د روایت د بدلون زګه پینیسی د قانون د روزګار سوې هغه ساتلې ده د هر یو زګه پینیسی د قانون د روزګار سوې هغه ساتلې ده هر یو نسل. الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خطابت زور ښاغلي اقبال شاکر صاحب هغه تاسو ته پیش کا د دې نه پس خو زما لپاره خاموشي اختیارول پکار دي. په پریزیډیم کې ډېر لوی نماینده خلک د دې وطن موجود دي، لوی شخصیات دي، حسین احمد صادق صاحب، سعید صاحب، انور علي صاحب، معزز جان صاحب، عباسین صاحب او ټول دلته عاجز صاحب هلته ماته ښکاري، شاهد علي شاهد صاحب دی، غفار صاحب دی، دا ټول په دې نومونو باندې وخت نه ضایع کېږي خو دا دې هر نوم یو تاریخ دی، یو پس منظر دی. دا کتابونه چې دلته راغلل هشنغر ته، زه چې د ښار نه کلي ته راځم نو زه یم جوړ د شاعرۍ مرکز ته راننوتم نو دا هواګانې شعر شي، دا لارې شعر شي، د دې ځای چغې هم شاعري شي، د دې ځای لوپټې هم شاعري شي، د دې ځای پټکي هم شاعري شي، د دې ځای قدمونه هم شاعري شي. نو په شاعرۍ کې راځم او په شاعرۍ کې نو واپس ځم. تاسو وګورئ شاعري دلته د سوات نه راغله، یو ډېر مالامال وطن دی، یو ډېر خیرازه وطن دی، خو کل شیء یرجع الی اصله، هر چیز خپل اصل ته ورګرځي. نو سوات اشنغر ته راګرځېدلی دی او صرف په کتابي صورت کې نه دی راګرځېدلی. تاسو وګورئ دلته عباسین صاحب موجود دی، دلته شاکر صاحب موجود دی، دلته ښاغلی تخلیق کار موجود دی، سعید صاحب موجود دی. نو دا د ټولې پښتونخوا قبله ده دا اشنغر. تاسو وګورئ کتاب یو نوم دی لارې او ګودرې. لارې او ګودرې څه شی دی؟ خو زه اوتي و که نه، زما او ستا ژوند دی، زما ماضي دی، زما حال دی، زما مستقبل دی. د دې دایرې نه نه انسان وتی شي او نه انسانیت وتی شي، نه اقتصاد وتی شي، نه سیاست وتی شي. خو دا ټول هر څه د ښاغلي د شعر په لمنه کې رانغښتې دي. نو زه زیات تفصیل ته نه ځم، بیا هغه ماښام دی. تاسو په دې باندې سوچ وکړئ دا یو استفهامیه ده. کم ماښام دی؟ د هر سړي خپل ماښامي. دا ماښام د اسمان نه ځمکې ته راکوز شوی دی. دا هغه ماښامې دی چې د مستقبل خوبونه پکې لیدی شي. دا هغه ماښامې دی چې د ژوند د تګ تیاري پکې کېږي او دا هغه ماښامې دي چېرته چې امیدونه خپل انجام ته ورسي. بهر تقدیر
زه ستاسو وخت ډېر نه اخلم یو غزل تاسو ته وروم بسین صاحب مطلب ده چې زه به خاموش یم کردار زما خبرې کوي زه به خاموش یم کردار زما خبرې کوي سر کو مې غوستې خو دستار زما خبرې کوي سر کو مې غوستې خو دستار زما خبرې کوي او پرونه سوري هم زما پکانو ګټو ویشتل پرونه سوري هم زما پکانو ګټو ویشتل نن وګوره نن دا دې وګوره ټول ښار زما خبرې کوي پرونه سوري هم زما پکانو ګټو ویشتل نن دا دې وګوره ټول ښار زما خبرې کوي او دغه سړي باندې مې شک دی ترته مړ مې نه کړي باسین صاحب دغه سړي باندې مې شک دی ترته مړ مې نه کړي ما ته چې نه ګوري بار بار زما خبرې کوي دغه سړي باندې مې شک دی چېرته مړ مې نه کړي مننه جی دغه سړي باندې مې شک دی چېرته مړ مې نه کړي ما ته چې نه ګوري بار بار زما خبرې کوي او ښکاري چاپېره رانه تاو شوې د غلیم لښکرې ښاغلي د ټوپک خبر وکړه ښکاري چاپېره رانه تاو شوې د غلیم لښکرې توره چې ډېره په تلوار زما خبرې کوي توره چې ډېره په تلوار زما خبرې کوي او په هره لاره مې د قام په سر پښتو کړې ده په هره لاره مې د قام په سر پښتو کړې ده هر یو سالار هر یو سردار زما خبرې کوي شعر دی چې په ژوند کې هیڅ قانون او قاعده نشته دی صادق صاحب چې په ژوند کې هیڅ قانون او قاعده نشته دی هغه به څنګه په معیار زما خبرې کوي چې په ژوند کې هیڅ قانون او قاعده نشته دی هغه به څنګه په معیار زما خبرې کوي او را سره ویره شي چې نور پکې سونه وایي را سره یره شي چې نور پکې سونه وایي زړه مې درزیږي چې دلدار زما خبرې کوي زړه مې درزیږي چې دلدار زما خبرې کوي او دا شعر دی شاهد صاحب چې زه څنګه ومنم چې ما سره مینه نشته عاجز صاحب زه څنګه ومنم چې ما سره مینه نشته کور ته چې ځي په ټوله لار زما خبرې کوي زه څنګه ومنم چې ما سره مینه نشته کور ته چې ځي په ټوله لار زما خبرې کوي او مقطع ده چې زما د مینې نور له دې نه لوی ثبوت نشته دی زما د مینې نور د دې نه لوی ثبوت نشته دی که خاموشي ده که اظهار زما خبرې کوي ډېره مینه ده خان رسوا پښتو ادبي تحریک کارکنانو او د اشنغر پښتنو زما شاعرانو ملګرو السلام علیکم د ټولو نه اول خو زه اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک ته مبارکي ورکوم چې د سوات د سردرو د یو پښتون د یو ښه دوست او د یو ښه لیکوال د کتابونو مخکتنه په اشنغر کې کوي دا روایت ډېر کم ژوندی ساتلی شوی دی چې د بلې علاقې خلک د خپلو مشرانو د عزت افزایۍ دپاره او د هغوی فکرونه عام کولو دپاره په خپلو علاقو کې پروګرامونه وکړي نظیر صاحب ته هم زه مبارکي ورکوم د نظیر صاحب وړاندې کتاب چې چاپ کېدو ماښام نو زما د نظیر صاحب سره د نن نه 30 کاله مخکې وړاندې ملاقات شوی و په بټخیله کې زموږ یو کاتب دی ریاض ساغر نو د نظیر صاحب د کتابت هغه کوو بلکې کمپوزنګ یې کوو مونږ به هلته ناست وو د دوی سره زما ملاقات شو په دې منځ کې د افسر شو زموږ نه ورک شو اوس هم بیا موندو خو د ملغلرو سره هم بیا موندو هغه وخت کې چېرته یو کتاب نیم و 4 کتابونه زه دا نه وایم چې نظیر صاحب ډېر ښه شاعر دی
خو زه دا وایم چې نذیر صاحب ډېر ښه دوست دی. زه د نذیر صاحب په کتاب چې ما نظر اچولی دی نو ما د یو پښتون شاعر په کتاب باندې نظر اچولی دی او ما د هغه مضامینو ته کتلي دي. نن وخت چې پښتانه په کم کرب کې دي، نن وخت چې پښتانه د کومو ستونزو نه تېرېږي، د نذیر صاحب په کتابونو کې دغه ټول موضوعات موجود دي. زما د پی ایچ ډي خبره چې ده نو هغه په امن باندې ده. نو نذیر صاحب هم د دې خاورې دی، اگر چې هغه بیروکریټ دی، اگر چې هغه لوی افسر دی، خو د دې خاورې غم، د دې خاورې درد، د دې خاورې د مظلوم ولس، د ځپلي ولس ټولې خبرې هغه د ده په دې کتابونو کې موجود دي. داسې نه ښکاري چې دی بیروکریټ دی، داسې ښکاري چې دی د پښتنو په کوڅو کې ګرځي، دی د پښتنو په جوماتونو کې ناست دی او دی د پښتنو په سر چې کوم اور لګېدلی دی هغه د ده په اور هم لګېدلی دی، د ده په سر باندې هغه اور هم لګېدلی دی او دی داسې نه ښکاري چې ګینې دی ډېر اسوده ژوند تېروي. د پاکستان بیروکریټس دغه ناست دی فاروق شاه صاحب، ډېر د لوی پوسټ نه ریټایرډ بیروکریټ دی، زمونږ مشر دی، زمونږ ملګری دی، په پښتو مین دی، په اباسین صاحب مین دی. نو چې دی په اباسین صاحب مین دی، زمونږ پې هم مینان یو، مونږ په فاروق شاه صاحب مینان یو. نو بیروکریټس چې دي هغه د قام د غم درد نه بیخي نه دی خبر، هغه په ډرایینګ رومونو کې ناست دي او خبرې کوي. نذیر صاحب د ډرایینګ روم سړی نه دی، هغه د لارو کوڅو سړی دی، هغه د حجرې او د جومات سړی دی. او زه ډېر زیات ویاړم چې د نذیر صاحب د کتابونو مخکتنه اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک کوي او مونږ په هغې کې دلته یو. بیا به هم یو ځل انشاءالله هم به دې کتابونو باندې زه وایم د نذیر صاحب کتابونه د پښتو کتابونه دي او دا غونډه، دا معتبره غونډه چې د دې کتابونو په نوم باندې راغونډه شوې ده، د نذیر صاحب په نوم راغونډه شوې ده، نو زما په خیال سره د دې نه بل غټ جواز څه کیدی شي چې دا ډېر ښه شاعر دی، دا ډېر ښه کتابونه دي، پښتانه یې راغونډ کړي دي او دلته مکالمه کیږي. زموږ مشران به دلته خبرې کوي، صادق صاحب ناست دی، افکار صاحب خبرې وکړي، اظهار صاحب به خبرې کوي، اباسین صاحب به خبرې کوي او مونږ ته چې د کمې مکالمې ضرورت دی، د کمې خبرې ضرورت دی، هغه خبره د دې کتاب په توسط سره انشاءالله پښتون ولس ته به رسي. زه بیا د دې حجرې د اول خان رسوا صاحب، د هغه د اولاد او د هغه د ټولنې ډېر زیات شکرګزار یم. دا یو تاریخي حجره ده، ما ته اوس یاد نشي چې زه به دلته څومره ځله راغلی یم، بېشماره ځله راغلی یم او بېشماره ځله د دې حجرې دا دیوالونه، د دې حجرې دا ناسته، د دې دا ځانګړتوب چې دی په ما باندې ډېر زیات ښه لګېدلی دی. زه ورته ډېر زیات درناوی لرم. صدر صاحب یو څو شعرونه ووایم؟ ها، دا یو صادق صاحب یو زوړ غزل دی خو ویم چې یو بېروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی، یو بېروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی، معظم جان لالا هغه یې لور پروت دی او هغه یې سټک پروت دی. یو بېروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی، هغه یې لور پروت دی او هغه یې سټک پروت دی. یو بېروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی، هغه یې لور پروت دی او هغه یې سټک پروت دی. او زه د خپل ژوند قصه په کومه خوله دنیا ته وکم، زه د خپل ژوند قصه په کومه خوله دنیا ته وکم، د لوږې مړ یم او سر ته مې ټوپک پروت دی. زه د خپل ژوند قصه په کومه خوله دنیا ته وکم، د لوږې مړ یم او سر ته مې ټوپک پروت دی. او شعر دی چې بې برکته ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري،
بے برکت ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري جینکۍ ټولې کار له لارې یو هلک پروت دی بے برکته ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري جینکۍ ټولې کار له لارې یو هلک پروت دی او شعر دی اظهار صاحب چې د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي وخت چا د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي چا یو ته شمله پرته ده او بل ته تربوزک پروت دی د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي چا یو ته شمله پرته ده او بل ته تربوزک پروت دی او خوب می لیدو چې صحراګانې سرابونه ګل دي خوب می لیدو چې صحراګانې سرابونه ګل دي خو سمندر ورته د سوخت نه وچ کلک پروت دی خوب می لیدو چې صحراګانې سرابونه ګل دي خو سمندر ورته د سوخت نه وچ کلک پروت دی او شکر دی خدایا چې په سترګو مې څوک نه پوهیږي شکر دی خدایا چې په سترګو مې څوک نه پوهیږي ګنې نو نور خو مې دا زړه د درد نه ډک پروت دی شکر دی خدایا چې په سترګو مې څوک نه پوهیږي ګنې نو نور خو مې دا زړه د درد نه ډک پروت دی او یوه جونګړه یو باچا ته دواړه جان ښکاري یو جونګړه یو باچا ته دواړه جان ښکاري او په یو محل کې یو ملنګ د ځان نه ورک پروت دی یو جونګړه یو باچا ته دواړه جان ښکاري په یو محل کې یو ملنګ د ځان نه ورک پروت دی او چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر دا د یقین سره په یو پالنګ کې شک پروت دی چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر دا د یقین سره په یو پالنګ کې شک پروت دی ډېره مننه جي ډېره مننه د نذیر احمد صاحب کتاب کلامونه تاسو کوم نظر ډیره زیاته مننه کوم ستاسو زه اسلم سالک یم د ملکنډ بټخیلي سره تعلق ساتم نذیر صاحب زمونږ رور هم دی او زمونږ ملګری هم دی او زمونږ استاد هم دی زمونږ مشر هم دی د هغوی شاعري زمونږ د ژوند هره موضوع لري چې کومه موضوع مونږ ګورو هغه به د کتاب کې مونږ ته میلاویږي مونږ دلته کې نن راغونډ شوي یو د هغوی د دغې افکارو په وجه باندې چې زموږ د خپل قوم ته د خپل پښتونخوا ته دوی ته ډالۍ کړي دي مونږ چې کوم دی نو هغه قدرول غوښتل او هغه چې کوم دی نو هغه له مینه ورکول غوښتل راغلي یو دلته کې اول خان رسوا ادبي کم تحریک چې دی د هغوی د سوري د لاندې دا ټول زموږ ملګري دي زموږ یاران دي ډېره زیاته مننه کوو د هغوی چې هغوی د دغه کتابونو دا مخکتنه را جوړه کړه او موږ له پکې هم مقرره کړه ډېره زیاته مننه ریکارډینګ خو چونکې ما نه دی کړی د دوی د کلامونو البته خو د ځان سره چې کوم دی نو زه د دوی کلامونه زمزمه کوم او انشاءالله اراده مې ورته ده چې زه به د دوی که سپیشل د دوی یو البم ونه کړی شم یو البم کې چې کوم دی نو د دوی د 2 کلامونو حصه چې زه یې ضرور وکړی شم د دوی خو ډېره زیاته شاعري ده چې اوس مې په مزغو باندې دا کم کلام ما دلته یو په ترنم کې ووې هغه مې په مزغو باندې خور دی نو هغه نور رانه هیر دی او هغه به تاسو اورېدلی وي کتلی وي او انشاءالله چې زه یم چې یو کلام دوه ما نور هم کمپوز کړي دي خو زه یم چې هغه زه ځان سره سیکرټ وساتم او تاسو ته بیا په یو ایډونچر سره هغه تاسو ته وړاندې کوم پیښې کوم ډېره مننه